ځکه چې پیسې ته خلک څه نه کوي، خلک یې ورور وجلی شي، خلک پې څه نه کوي. نو په دې ټیم کې ټیک ټاک لایف له راتلل په دې باندې کنسل کول او یا دې نه ځان بچ کول، دوه قسمه خلک دي. نن سبا هغه لیټرلي د سترګو نه حیات دي د خلکو د دې شیانو له وجې نه. نو چاته څه خو سم نشي کولی چې دا زمونږ چې کوم نسل راروان دی یا دا راروان چې اوس دا کوم کل دی د 2010 نه بعد د دوی کې کوم بچي دی که دوی به څه وایي د خپل بچو ته. ټیک ټاک یو ډېر ښه پلیټفارم دی، د ډېر ښه مقصد دپاره استعمالېدی شي. مونږ به د وطن ښکلا اخلو، دنیا خلک دي بیا د خپل کاروبار پرې کوي، د هغې نه لږونه ګټي. دا ټوله د انتخاب پورې ده چې ته انتخاب ته شي کې رزق الله ورکوي، د رزق وعده الله کړل، الله تعالی تعالی رزق درکوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو کو جنن نیوز سره زیم عزیر خان. نو موږ څنګه تاسو ته پته ده چې موږ جنن نیوز سټوډیو ته مختلف شخصیات راوړو، داسې ټاکران شو، سنگران شو، نور مختلف شخصیات چې کوم موږ تاسو سره راوړو او تاسو سره په جنن نیوز په شو باندې کې نو موږ چې کوم پروفایل انټرویوز دا کوم تاسو په سکرین ډیر وینئ چې هغه کم کار کوي، هغه تاسو پیژنئ ټول خو د هغې چې کومې زندګۍ کم خلک ځینې راوړي هغې نه کېدای شي ډېر کم خلک خبر دي. د هغې پروګرام کې هم ما سره داسې ډېر لوی شخصیت ناست دی چې هېڅ تعلق محتاج نه دی. په سوشل میډیا باندې خو د کامي کلیس په نوم باندې ډېر زیات مشهور دی، خو صحیح نوم یې چې د کوم دی هغه کامران خان دی. نو زه کامران خان طرف ته هغې سره به خبرې اترې کوم. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم السلام عزیر جانه، ستاسو او ستاسو د ټیم د 91 نیوز ډېره مننه د ټیم نه راکول. څنګه دي تاسو؟ ښه صحت هم ښه دی؟ شکر د الله تعالی. ستاسو راتګ دي ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ سټوډیو ته راغلئ، ډېره زیاته مهرباني. اینی ټایم چې څوک هم دغه شانتې د وطن دپاره د خیر ښېګړې کار راوړي، لکه ستاسو د 91 نیوز دا پروجیکټ چې کوم دی زما خپله وکتو، ډېر مې خوښ یم. اینی ټایم موږ اویلیبل یو. سر دا راته ووایه چې کامي کلیس په نوم باندې ستاسو سوشل میډیا باندې فیسبوک ټیک ټاک هر څه باندې مطلب ستاسو یو نوم شته، خو دا راته ستاسو په نوم سره ډېرو کېدای شي ډېرو خلکو ته دا پته نه وي، بس کېدای شي کامي کلیس نوم باندې مو پېژني. او بل دا راته ووایه چې پیدایش هم کوم ځای کې شو، بیا تعلیم کوم ځای کړی یې؟ بالکل ستاسو خبره بالکل سمه ده. زیاتره اکثر کسان چې ما ته میسیج وکړي چې کوم ما پرسنلي پېژني نو هغه ماته ډېر اول په ته وایي چې صحیح نوم دې څه دی. زما نوم چې کوم دی کامران خان دی. دا کامي کلیکس نیک نیم دی یا د سوشل میډیا چې کوم هیشټیګ دی نو دا زما کامي کلیکس دی. بیسیکلي زه یم د بردیر ابردیر یم. په ابردیر کې دیر بازار سره باره یو کلی دی پناپورټ، په هغې کې پیدا شوی یم. او ابتدایي تعلیم چې کوم دی سکول ایجوکیشن هلته په دیر کې ما علامه اقبال ماډل سکول اینډ کالج د هغې نه کړی دی. اف ایس سی چې کوم دی هغه ما د اسلامي کالج پېښور نه کړې ده. او بیا بیچلر مې کړی دی سافټویر انجینرینګ ما کړی دی، هغه د سرحد یونیورسټۍ پېښور نه مې کړی. ښه بل دا راته د ویلاج کنسپټ ته څنګه راغلی؟ زه ګورم ډېر مزېدارې ویډیوز هم راځي، دې طرف ته څنګه وړوکوالي نه شوق یا ګنې مطلب بس اوس داسې ناڅاپي ورته راغلی؟ یاره داسې بیخي ناڅاپي ورته هم نه یم راغلي، داسې بیخي هغه فیوز ورته هم نه یم راغلي. داسې نه چې پکچرز یا ویډیو سره ډېر وختي مطلب زوړ ټایم ته چې کله لاړ شو نو هغه ټایم مې ورسره زموږ د شوق 2010 خبره که زه وکړم چېرته مونږ به یا ښکار ته یو څه بل څه شو نو بس هغه اکوپمنټ پراپرلی روم کړو نو هغه ټایم کې ما سره اوس هم هغه یو پخوانی ریل والا کیمرې پرتې دي یا شي که نو په هغې باندې فوټوز موټوز کول. بیا چې کله اسلامي کالج ته رالم نو دلته زیاتتر چې کوم ملګري وو لکه ډایورس بیکګراؤنډ نه به دلته خلک راتلو نو هغو به دیر پېژانده نو بیا هغه ټایم نه ما یو سوچ وکړ چې یار ولې نه چې موږ د خپل د دیر د ښکلاګانې چې کوم دی دا خپلو ملګرو ته وښیو. نو هغه ټایم نه ما صرف پکچرایزیشن شروع کړو، پکچرز وغیره مې ویستل او په زما په 2011 کې سټیل هغه آی ډي اوس شته کامران خان په نوم باندې. نو په هغې باندې ما ولې یو فولډر جوړ کړی چې لولی سینز اف مای سویټ ویلیج او داسې یو څه نو هغه فوټوز به همدا کول. بیا 2011 بیا د ویډیو د بلاګینګ سایټ ته پراپرلی چې کله رالم نو یوټیوب ته په 2017 کې راغلم او بیا لیټر 2020 یا 21 په دې کې مې پراپرلی کار ووایه په فیسبوک ته هم او ټیک ټاک ته هم څومره چې سوشل پلیټفارم دي نو په هغو ټولو باندې بیا د هغې پورې سکلز هم لږ راغلي او څه لږ لږ اکوپمنټس هم برابر شي نو بیا یې پراپر کار شروع کړه. ښه دا راته ووایه کامي صاحب دې طرف ته چې راغلی هر سړی چې کوم فیلډ ته ځي نو ډېر زیات تر مشکلات دي، تاسو کوم مشکلات فیس کړي؟ دا خبره بالکل سمه ده او هر یو طرف ته چې کله سټرګل کوي بیا د زیرو نه سټارټ اخلي نو په هغې به تا ته خامخا څه نه څه هر ډول مخې ته راځي. نو بلا شی داسې ستونزې وي چې هغه مونږ ته مخې ته راغلي، که هغه مونږ ته فاینانشل پرابلمز وګورو، که هغه د جاب ریلیټډ وګورو چې مطلب چوټي به راته نه میلاوې ده، یا کرټیسیزم هم وګورو خلکو وایي دا څه روزګاران دي مړه ځان له کار کتلی دی او کوم ته ښېږي یو چېرته ښېږي بل چېرته خو کله چې ته په پاکه جذبه باندې په نیک نیت باندې نو هغه کار چې کوم دی هغه په خپله ستا چې کومې لارې دی او خدای پاک تاسو ته سموي او مخ په وړاندې به ځئ بیا دیږي.
خیلی د بل لاره ته کامیز صاحب ډېر خلک د ما نه ډېر زیات کسانو ته پوښتنه کړې ما چې څنګه کوم دلته کسانو ته خپل افیس کې چې مطلب کامیز صاحب په سبا راځي ډېرو کسانو ماته دا وایي چې کامیز صاحب نو دا تاسو ضرور کې چې ته ایډیټ د څوک کې تاسو مانیټمنټ کې خپل په داسه څه طریقې کار باندې تاسو کوي یا داسې دی کنه چې زما خپل یو څه دې زوی مې کله ته یو فیلډ ته ورته نه کېږي کنه باید چې تاسو سره پاره کې د هر یو چیز نه لګي په هر یو چیز باندې کوی چې ته په خپل یو فوټوګرافر وې ته په خپل یو ښه ویډیوګرافر وې ته په خپل یو ښه ایډیټر وې چې مطلب ته بل چا باندې ډیپند نه یې چې بل چا نه وي که تا سره یو بیکینډ باندې یو کس نن کې ته په خپل آنلاین وانی نو زه به دې شکر ادا کوم د الله تعالی چې الله تعالی دغه صلاحیت راکړی چې ایډیټینګ هم په خپل کوم ویډیوز هم په خپل جوړولی شم فوټوز هم په خپل اخیستی شم نو زما چې کوم کار دی کوم ولاګ ستاسو ګورئ هغه زه ټول په خپله ایډیټ کوم بیا چې کله پروجیکټ راځي پروجیکټس کې تقریبا زه به دا وایم چې 70 to 80% پروجیکټس چې کوم دی هغه زه په خپله ایډیټ کوم او یا د 20-30 د مصروفیاتو د وجې نه دا بیا ټیم ته یا کوم زموږ چې یو ټیم دی پرابلم هغې کې کسانو ته حواله کوم خو چې لکه ستاسو ټیم شته او تاسو خپل ایډیټ چې کوم د خپلو ویډیوګانو یا تاسو خپله کوئ بالکل زما ټیم شته هغه ایډیټینګ کې خو اصلي یو دغه دی که نه لکه د هر انسان خپل یو څه جوړوي نو زه چې کوم سیکوینس جوړوم کوم یو څیز لا نو زیاتره بیا په بل ځای باندې چې زه ایډیټ کوم نو ما نه هغه شانتې وایبس هغې نه راشي یا اکثر بل څوک هغه ویډیو ایډیټینګ کې خو چې زه یې کله راوالم نو بیا پکې خپله زه ګوتې ووهم او په خپله یې برابر کړم پښتو متل چې خپله لاسه بله لاسه نو په خپل لاس باندې وران کار مو چې هغه دې سړي ته سم ښکاري نو زیاتره کوشش مې دا چې هر څه په خپله کوم بل دا راته ووایي کامیز صاحب تاسو مطلب تاسو ډېر زیات د چکرو ضرورت مطلب تاسو زیات تاسو مونږ ته ډېر وښول لکه مطلب مونږ داسې شو چې مونږ لیدلې نو تاسو مونږ ته وښول تاسو په خپله کوم ځای داسې ډېر خوښ شوي دی تاسو ته تللی یاره داسې ده که نه لکه الله تعالی چې د دنیا په کوم طریقه باندې تخلیق کړې ده ته چې یو ځای ته ورشي د هغې ښکلا وګورې د بل ځای کې بله ښکلا وګورې حیران به پاتې شي چې لکه دا ټول د الله تعالی شاهکار دي که ته اوړی ګورې که ته ژمی ګورې د خزان خپل رنګونه دي دغه شانتې د بهار خپل رنګونه دي هر یو ځای کې خو ریسنټلی په دې 13 کال کې زما یو وزټ شوی او مونږ تلو بره شاهزور لیک ته او په هغې کې په منځ کې یو میډو راغلی ګورشی میډو یاره هغه میډوز چې ما له کوم سټسفیکشن راکړه که نه لکه په هغې کې فلاورز وو مختلف کلر په هغې کې یو ونه راغلی وه د ندي غونته خلک ورته د هغه ندي کې د اوبه روانې وې دې یو شور کوم د هغې نه وایي چې واو د فیلینګ راکړه په سیډونو باندې ځناور لګیا وه هغه سر کوه مخامخ غرونه ښکارېده په هغې باندې واورې پرتې وې نو لکه دا نیچر چې کومه ښکلا وه هغه ټوله هغه یو ځای ته راوړنه شوې وه نو زه به دا وایم چې سو فار چې ما څومره ځایونه مې در کړلي نو ګورشی میډوز چې کوم دا هغه زما فیوریټ دی بل دا راته وایي کامیز صاحب ستاسو تعلق دې سره دی غالبا که نه دي د دې مطلب دا خو داسې یو سیمه ده مطلب چې ډېره مطلب وروستو پاتې سیمه ده تاسو د هغه ځای نه څنګه مطلب دا سټارټ څنګه تاسو مطلب واوښته چې لکه مطلب تاسو اوس څه مطلب ړنګې پسې زه به کوم دی په داسې راست یاره ګوره سیمې که څومره که دلته اوس زه به دا وایم چې اسلام آباد آباده سیمه ده یا پېښور آباده سیمه ده او دیر یا سوات یا زمونږ د پاسمنده علاقې دي خو دا په دې باندې نه ده چې یو کس آباده سیمه کې دی هغه سټرګل کولی شي یو کس چې کوم دی هغه بیک وټي لیکن دا خبره صحیح ده چې دلته فیسیلیټیز به کمي هغه به کمي خو چې کله ته یو کار کوې یو محنت کوې د یو جذبې سره راوځې او ته په دې سیس باندې د فوکس یې په دې نظر چې یاره زه یو ګول مې ځان ته سیټ کړی دی آی هیو ټو اچیو دس ګول نو دغه سیس بیا تاسو ته دا بارډر بیا نشته چې یاره دا پاسمانده علاقه ده که نه دا ډیولپ ایریا ده خو چې کله ستا جذبې چې کومې دي دا پاکي او په خلوصي نیت سره راوځي نو لارې خدای پاک پخپله وایي بل کامیز صاحب دا راته وایي نوي ځوانان چې کوم دي ډېر فیمیل چې کوم دي هغوی د ویډیو ډېر زیات شوق لري چې سټارټ یې هغوی له داسې څه پکار دی چې هغوی مطلب ځان ته هغه څیزونه برابر کړي یا مطلب تاسو ته داسې څه مشوره ورکول غواړئ وزیرګانه داسې ده چې اټس ناټ اباؤټ اکوپمنټس چې ته د ویل اکوپډ یې صحیح ده نو ته به ولاګینګ سټارټ کولی شي ته به کنټینټ کریټر جوړولی شي تا ته ما مخکې ویل اټس اباؤټ ډیووشن چې لکه کله ته یو چیز ته ورځې او ته په هغې په نیټي ګریټي ډیزاین پوهه کړی چېرې زه دې کې ورځم دې کې ماته کوم هرډلز راځي چېرته به هم حادثاتي طور باندې یو چیز ته نه ورتانګې په هغې به یو پراپر هنر کې او ته به ګورې چې آیا زه په دې چیز کې چلېدی شم که نه شم چلېدی زیاتره خلک چې کوم دی هغه دې ته راشي په نیمه کې پرېږدي لاړ شي ځکه چې دا خو ډېر ګران فیلډ دی کنټینټ کریشن په دنیا کې د ټول نه ګران زه بار بار په انټرویوز کې دا وایم چې ټریولینګ ډېر زیات ګران دی ځکه چې دې کې ته فزیکلي ټارچر کېږي دې کې ته مینټلي تا ته سټرس میلاوېږي دې کې ته فاینانشلي ټارچر کېږي نو دا هر څه چې کوم دی دا مدنظر رکھتے ہوئے ته وکړې سټارټ بل دا چې ته سټارټ څنګه وایو یار د ورکوټ موبایل نه سټارټ وایو سمپل بس چې تاسو یو موبایل یې باید انټرنیټ اکسس بس او تا سکلز دي چې سکلز ته هغه څنګه موبایل ځان ته نیولې به ایډیټینګ نه کوي چې ساوند ته کم طرف وایي نو اول دا چې تاسو سره
سکلز هغه سکلز بیا ته یوټیلایز کوه کریټیویټي کې خپل پیدا کوه او سره سره بس کنټینټ جوړوه دنیا ته ښه بل کامي صاحب دا راته ووایه چېرته بانک ورته مطلب تاسو وزټ باندې تللي چې کړی مطلب هغه ځایونه تاسو چېرته مطلب کړي دي زما دوبۍ ته وزټ شوی دی او 2000 تللی یم سعودي عرب ته عمرې دپاره د الله تعالی لوی کرم دی او بیا ریاض ته پکې هم تللی یم دواړه ځله ریاض مې وزټ کړی دی نو دغه دوه ملکونه چې کوم دي ما وزټ خدي بل کامي صاحب د ټیک ټاک سیټ ته بلنګ راشو ټیک ټاک باندې کوم تاسو څومره خپل کار کوي او موږ ځان لا پیدا کړی دی ټیک ټاک کې کوم وګورو مطلب نن سبا ځم چې کوم پیغلې کم ځوانان راځي هغه د کنځلو نه بغیر راځي د خپل پیسو لپاره کې مطلب یو شپه کم از کم 8 लाख روپۍ کو 10 लाख روپۍ غړي هغه خلکو ته تاسو ولې موري چا جوړیږي چې مطلب دې داسې الفاظ استعمالي چې نه پلی کېدو قابل نه دي یا داسې دا چې کله کله سړی په محفل کې ناست هغه ملګري محفل دی نو ملګري ناست نو ما ساوند تیزي بس سکرولینګ کوي نو په هغې کې هم ډایرک هغه ویډیو حکم هم داسې راخیستی شوی دي خلکو چې هغه به ډایرک کنځلی ټیک ټاک یو ډېر ښه پلیټفارم دی د ډېر ښه مقصد دپاره استعمالېدی شي مونږ بیا د وطن ښکلا اخلو دنیا خلک دي بیا د خپل کاروبار پرې کوي د هغې نه لږونه ګټي دا ټوله د انتخاب پورې ده چې ته انتخاب ته چې کې رزق الله ورکوي د رزق وعده الله کړل الله تعالی تعالی رزق درکوي که ته اوس دې ته کښېنې چې دا په کنځلو باندې ګټم او بس لایف کې نه او خپل عزت چې کوم دی نو هغه هم به تار تار کوم او د بل عزت به هم تار تار کوم نو په دغه کې به هم الله تعالی تعالی رزق درکوي که ته وایې چې نه زه په درنه طریقه باندې ګټم چېرته پرې خپل کاروبار کوم چېرته پرې یو مثبته اډ چلوم نو په دغه کې به هم تا ته میلاوېږي نو دا کوم خلک چې دا ټیک ټاک باندې کنځلې کوي دا کوي یو خو دا دوی خپل معیار راغورځولی دی بلکې زه وګورم ډېر فیمس کسان دي پته نشته تعلیم سره چې کوم دی دا کارونه پیسو دومره نه کړه دنیا کې څه شی دی که نه لالچ او پیسه چې دا انسان باندې هر څه کولی شي ډېر کم کوز خلک داسې دي چې هغه دې پیسو ته ټینګېدی شي ځکه چې پیسې ته خلک څه نه کوي خلک پرې ورور وجلی شي خلک پرې څه نه کوي نو په دې ټایم کې ټیک ټاک لایف له راتلل په دې باندې کنسل کول او یا دې نه ځان بچ کول دوه قسمه خلک دي کوم چې کمزوري خلک دي چې هغو پیسې ته ټینګېدي دي هغو دلته راغلي دي او بل دا چې د هغو ته خو ټیک د شهرت ورته میلاو شي خو سستې شهرت ورته میلاو شي نو په دغه پیسو باندې به ته څه وکړي چې سبا له په محفل کې چېرته کښېنې نو هم دپسې دوه درې خلک خبرې کوي بهر دپسې خبرې کوي بل دا کم خلک چې په دې باندې راځي د دوی لاندې دا کمنټس ته ګوره لکه زه په دې باندې نه لکه ما ته هغه ورځ ډېر زیات درد فیل شو یو ټیک ټاکر دی دغه دا کنځلمان نو هغه یو کس سره ناست نو هغه یې تپوس وکړي هغه ډېر ناروا ناروا کنځلې کوي یاره وایي مور دې مېرمنې د هغه وایي نه الله دې وبخوي په قبر کې یا هغه ته کنځلې وکړي د هغه مور په قبر کې هغه یعنې لیټرلي زما لکه د دې سترګو کې اوښتې هلته راغلې ما چې کم ذات و لکه تاسو دې حد نه راغلی ټیک ده ځان پورې خو پرېږده چې تا ته څوک څه وایي لکه تا خپله هغه موره مونه بخله چې هغه په قبر کې پراته د څه دپاره د یو شپږ اته ډالرو دپاره او بله ورځ زه زموږ سره خواته هلته یو دغه دی هوټل دی زه روټۍ موټۍ اکثر رالم نو هلته چې کوم کسان کار کوي وایي چې یو ینګ کار طالب دی نو هغه ما ته وایي چې زه دې ویډیوز ګورم او ډېرې ښې ویډیوز جوړوي ډېر خیال هم ساتي نو یو دوه درې ورځې بعد بیا راته وایي چې ته ټیک ټاک لایق ډول نه راځي نو ما ورته ویل ما لکه ستا زه خوښ یم که نه دی یم خوښ ولې نه وایي ته خو ډېرې ښې ویډیوز جوړوي ما چې هسې زه د ټیک ټاک لایق ته راشم نو دا کنځلې شروع کړم نو بیا به ستا زړه کې زما لپاره کوم عزت دی هغه به څنګه وي لکه دې نور کسان ته وګورم نو هغه به خندا شي نو لکه دې کې ځان ته هم کتل پکار دي ځان سره د دې ذمهواري به لرم مطلب په خپله به موږ پیسو لیونې کړي زه بس موږ په پیسو خو د دې کنټرول خو هم د چا په لاس کې شته که نه یا زه به دا مې نن سبا هغه وخت صحت ته راغلی دی که نه که پخوا نه یا لږ ټایم مخکې یا موږ د 2010 یا په دغه ټایم کې موږ چې دا کوم ټینیجر کې وو یاره زموږ د محلې چې به هم یو مشر و که نه لکه زموږ یو څو کورونه دي په محله کې زموږ یو تره زوی و چېرته ول ده نو وایي په ډېرو به تېرېدو به یو ورور به و په کور کې یو مشر به و هغه به ټول خلک کړېده نن سبا هغه لیټرلي د سترګو نه حیات دی د خلکو د دې شیزونو د وجې نه نو چا ته څه خو سم نه شي کولی لور د پسې راوچتېږي زوی د پسې راوچتېږي لکه هغه چیز ختم شوی دی حالم کې دا ذمهواري ښه په کلکه باندې زموږ چې کوم د چا لور چې راوځي د هغه د ورور جوړېږي که د چا ښځه راوځي د هغې د خاوند جوړېږي که د چا خور راوځي د هغې ورور جوړېږي چې بهی کم از کم دا ناسور خو ختم کېږي صحیح خبره بل کامي صاحب دا راته ووایه ستاسو چې کوم دی ټیک ټاک چې کوم دی تاسو خو خیر ما ته مطلب هغه مکمل ونه وایي کامي صاحب ټیک ټاک نه څه انکم راځي که نه د ټیک ټاک نه انکم راځي ان سنس چې کله زه اډ وکړم اډورټایزمنټ چاته چا مشهورتیا وکړم د چا اشتهار وچلوم په ټیک ټاک باندې نو د هغې نه ماته انکم راځي نور داسې ټیک ټاک نه څه انکم نشته دغه لایف ته منځلي په دغه باندې نه بالکل لایسنس نشته بس کوم اډ مې راکړم بس دا
راځي. ښه بل دا د کامي صاحب د ستاسو چې کوم دی ټک ټاک باندې موږ خبره اتره وکړه خو زه چې تاسو پکې مطلب د والدینو ته پکې څه پیغام ورکړئ چې مطلب حکومت خو موږ خبرو کوو حکومت خو بس هغه چې پرې چې تباهي څومره تباه شي سره که نه والدینو ته به تاسو څه وایي غواړئ ځکه د دې یو غټ کردار زما په خیال د والدینو هم دی که نه داسې ده که نه که نن سبا موږ وګورو نن سبا چې کوم زموږ افغانستان کې والدین دي هغه خو چلو بیا هم خپل بچي ته دا ویلی شي چې بچیه ستا په ټایم کې چې زه ومنم ما داسې خیال ساتلی دی داسې ژوند مې تېر کړی دی داسې ژوند مې تېر کړی دی نو په کار ده چې نن سبا دوی د خپل بچي چې کوم دی دا کنټرول کړي په دې باندې نظرثاني وکړي چې د دې اکټیویټیز څه دي. بل زه په دې شي باندې په یاره یم چې دا زمونږ چې کوم نسل را روان دی یا دا را روان چې اوس دا کوم کل دی د 2010 نه بعد د دوی چې کوم بچي دی که دوی به څه وایي د خپلو بچو ته چې ما څه کړي هم زه نه خدای وکړي تا څه کړي تا خو ټوله ورځ په ټیک ټاک باندې کنځلي نو لکه دا اوسنی چې دا کوم مشران دي که دوی دا شیز کنټرول نه کړم نو دا کوم چې را روان فیوچر دی که نه نو دا خو بالکل به نشي کنټرول کړي ځکه چې دوی ته خو زموږ د مشرانو خو بیا هم څه نه څه دغه شته یو ښه وخت یې تېر کړی دی نو دا یاران به ورته څه وي دا اوس یې دلته ناست او نیګیټیویټي د اور شان ته سپریډ کېږي لکه اکثر خلک دا سوچ کوي چې موږ کنټینټ جوړو وایرل کېږو نو بس بیا دا نیګیټیویټي شي سره راځي یاره بله ورځ لکه یو خو دا لکه نه که تاسو وایرل کېدل غواړئ لکه فیمس کېدو بس کامي صاحب لکه چې زه دلته ناست یم زه یم چې فیمس شم تاسو به وایي بل به وایي بل به هر سړی د فیمس کېدو په چکر کې چې بس زه مخکې شم خلک راته تصویران وباسي یاره دا لکه که ته په یو داسې شي باندې فیمس کېږي که نه لکه دا څنګه چې کنځل کې یا په حضرت ښایي نیګیټیویټي ښایي تا ته به ډېر زر فیم میلاو شي خو به دا فیم ډېر لیمیټډ پیدا شي بل دا چې ته به د خپلې معاشرې نه به ته خپل یو عزت لرې هملو یو پروګرام یو کس یو ټیک ټاکر دی دی زه همدغه کنځلمار ګروپ کې دی زموږ د پښتنو ټیک ټاکر دی په پېښور کې اوسي نو هغه چېرته هغه انوایټ کول نو به یې پروفایل چې کله هغه مشرانو ته ایښی نو هلته چې کوم مشر هغه ورته چې لکه زه به ده سره په یوه کرسۍ باندې کښېنم نو بیا هلته زموږ یو ملګری پکې نو هغه ته زما پروفایل ښودلی نو هغه چې دا راوغواړه نو بیا که زموږ چېرته لږ فالوورز وي او هلته 3.1 میلیون فالوورز وي نو بیا دلته خلک چې کوم د اعلی ظرفۍ نه کار اخلي چې کوم یو مقام لري په کوالټي باندې بیلیف کوي په کور کلي په خاندان کې څه عزت دي او په دې باندې پوهېږي نو هغه بیا دلته فالوورز نه ګوري چې ستا 3 میلیون فالوورز وي که ستا 50,000 فالوورز وي هغه بیا ریسپیکټ ته ګوري چې د سړي کنټریبیوشن د معاشرې لپاره څه بل کاري صاحب ستاسو د خوښې ټیک ټاکر څوک دی مطلب که تاسو ټیک ټاک کې په خپل وخت ستاسو د خوښې څوک دی یاره زه اصل کې لکه مختلف خلک دي که نه هغه په مختلف طریقه باندې لکه خپل چې دا کوم هنر دی لکه فني کنټینټ هم پکې څوک شته څوک پکې داسې ښه کنټینټ هم را جوړوي خو لیټرلي زه کله کله بور شم که نه نو ما مزه راکوي چې زه ویډیوز ګورم دا فني نو یو دوه هلکان دي د هغوی نومونه رانه راځي ریسنټلي مې فالو کړی یو ډېر ښه کنټینټ جوړوي بل یاسین ملک زه ډېر ښه ګورم هغه ډېر ښه طریقه باندې لکه یو په ډېر ښه ډول باندې یو ډېر سوبر پرسنالټي ده او بل هغه فني کنټینټ راوړي نو کله کله سړی چې ګوري نو چې هغه مخې له راشي نو بس په مخ باندې ریلیکسیشن او خندا راشي نو دغه شانتې کنټینټ باید چې سپورټ کړی شي چې لکه یو ښه پیغام پکې هم ورکړي د هغو په ویډیو کې یو پیغام وي یو فني کنټینټ نو دا یاسین ملک مې بل کاري صاحب دا راته د هر چا په زندګۍ کې یو سخت ټایم راغلی ستاسو په زندګۍ کې تاسو چېرته سخت ټایم راغلی دی یاره سخت ټایمونه خو ډېر راغلي لکه تکلیفونه راغلي د مور د جدایۍ د پلار د جدایۍ د ورور د خور لکه ډېر زیات غمونه مې لیدلي دي نو راځي مختلف دغه شانتې جاني نقصان هم انسان ته رسېدی شي موږ ته رسېدلي دي دغه شانتې کله کله دا وي چې انسان زه وایم بس تاسو عموما هغه ټایم کې ډېر زیات بوخ شوي او ډېر زیات مطلب خلکو ته پته ولګي چې کامي صاحب داسې وختونه هم تېر شوي دي نن سبا او دغه خو لکه یو خو دا نه که لکه کله ډیت وشي په فیملي کې لکه هغه ورځ نه شي هغه سایډ ته نور هر ډول څومره هم راغلي نو هغه چې کوم دی هغې ته باره به حوصله بېلل دي پکار هغې لپاره پکار ده چې وایي ته ښه د همت نه کار واخلې د ضرورت نه کار واخلې نو مسایل ډېر راغلي دي خو د مسایلو حل نو بس کوشش هم کړی هغه حل طرف ته تللي و الله تعالی لار راویستې ده چېرته هم لکه شکر دی د مور و پلار نه په دعا کې نو چېرته هم چې ډېره غټه ستونزه هم راغلې ده نو 2 رکعاتو نفل ورڅه الله تعالی حل کړي بل کامي صاحب دا راته ستاسو د خوښې سینګر څوک دی ټاکرانو کې تاسو یې سینګر هم څوک دی هغه دې کې به ستاسو زیات تر ملګري نو ما ته پته ده کېدای شي ډېر کرن لالا موږ نه دی د ډېر ټیم نه د کرن لالا غږ د هغه د شعرونو انتخاب ډېر زیات راغلی کرن لالا یو داسې پرسنالټي ده که نه چې د هغې ثاني نشته که د هغه دروندوالی وګورې که د هغه غږ وګورې که د هغه شعرونو انتخاب وګورې خو ریسنټلي اجازه فق چې کوم دی نو هغه د ځوان کل په هر یو فضله کې ځای کړی دی
نو کارنا لا ویجادو فقط بوتان ما فعل دا ستاسو پیغام دی هارت انو ته ویډیو نه ستاسو ورنور نه نه ګیلا باندې کې نو تاسو خبرو پرو بس دا ټیک شو کامي سم خیر کې پتا زموږ جنرال نیوز کوتو ته څه پیغام ورکول غواړي چې مطلب جی زه چون کې سوشل میډیا انفلوئنسر یم نو زه به پیغام هم د سوشل میډیا ریلیټډ ورکړم څومره چې هم ځوان کول څومره چې هم پیغلې ځوانان یا مشران معمولي مشران د خصوصي په خپل بچو باندې توجه کوي کنټینټ کریشن طرف ته څوک راځي نو باید چې مثبت طریقه باندې راشي بل څومره چې هم ځوانان دي او یا پیغلې دي چېرته هم شارټکټ یې اختیار کوئ په یوه شپه کې د کروڑپتي جوړېدو کوشش هم مه کوئ په یوه شپه کې د 1 ملیون فالوورز کوشش هم مه کوئ نیګیټیویټي طرف زه کامي سم دې خبرې ډېر زور ورګي کم کسان شارټ کټ لاره اختیاري یو شپه کې اته د 50 دقیقې ګټي نو دي دا پوره دې خلکو د دې نورو ماشومانو په ذهنیت باندې نابود سوال چې دلته راځي دروغ وایي چې ما 10 لکه وګټلې شل لکه مې وګټلې هغه ته بیکګراوند باندې چې وایي کوشش خو دا دی زه خو لیونی شوی یم ولې غلطه خېږم چې غلطه به خېږم ځان به سره کوم راشه ته کانسل کوو پیږه نو دې کې بالکل هېڅ هم دا نشته دین دا د ستاسو عزت نشته نه په معاشره کې شته نه په سوسایټي کې شته ټول نه خبره ده چې تاسو که یو کنټینټ کریټر هم جوړېدل غواړئ چې په مثبته طریقه باندې مثبت خلک هم سپورټ کوي په خپله یو مثبت کنټینټ هم جوړ کړئ ستاسو به لږ کال ولګي 2 به ولګي 10 کاله به ستاسو ولګي یو فیم به الله تعالی درکړي محنت چېرته هم ضایع نه ځي خو کم از کم په معاشره کې په کور کلي کې یو کس به فخر سره ویډیو شي که نه چې دا چې کوم دی زما ورور دی تره زوی مې دی د ماما زوی مې دی چې ټول عمر تا دا بدرنګي خوره کړې څو کېدای شي خپل ورور دی ونه پېژني چې نه یې پېژني ستاسو د راتلو کې ډېره زیاته مننه چې تاسو باندې ډېره زیاته مهرباني جګړه موږ دا موږ سره کام کې کم صحیح نوم کامران خان دی تاسو سره پورا خپل تعلق کوي په ژوندۍ کې سره روان او ټول خبره تاسو سره شیر کړئ پروګرام ته دا زموږ نن پروګرام مالای کی اجازه د الله پامان